عزیزانو دولت امتحانی، غریبی دا امتحان. غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان. غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه اوږې راوسته، سره د بچو مې نهار کړې، ګورم چې ته ما ته رجوع کوې او که ته یو بنده ته رجوع کوې. نو چې کومو خلقو په غربت کې خدای ته رجوع کړې ده، خدای ته، نو چې سار را پاسېدلی دی د مصالې لاندې نه ورته اشاره شوې ده چې مصالې لاندې د نن ورځې خرچ ستا پروت دی. او هر سحر مصالې لاندې لاس کوه او ستا خرچه به روزي. زمونږ یو استاذ دی اوس هم ژوندی دی، هغه وایي په دیوبند کې د طالبانو به انډیوالۍ کولې، چې انډیوالۍ به یې کولې نو کله چای پخ کړې، کله حلوا پخ کړې، کله څه چې د طالبانو طبیعت. نو ما سره به د انډیوالۍ پیسې نه وې، نو چې کومه ورځ به دوی صحبت کولو نو زه به ترې بار لاړم، ځکه چې ما به پکې پیسې نه وې اچولې. وی چې خوب کې راته وویلی شو چې یو انا ورځ درته مقرر شوه تم طالبانو سره انډیوالي کوه. وی چې سهار به پاڅېدم مونځ به مې کړی نو چا مصالې لاندې به مې لاس کو یا جومات کې صف لاندې به مې لاس کو نو انا به پکې پرته وه، به مې وا چې تر څومره موده زه دیوبند کې وم نو یو انا ورځ به ما ته میلاوېده. اوس هم داسې وظیفې او اوراد شته چې سړی په هغې کې خدای ته رجوع شي نو د ورځې خرچه ورته میلاویږي. یو بزرګ ته زه تلی وم، ما ته یې وی چې زما 13 روپۍ ورځ ده، دا د نن نه 13 کاله مخکې ما ته 13 روپۍ ورځ میلاویږي او ته 12 ورځې دلته ما سره چیله وکړه نو تاله به 12 روپۍ ورځ میلاویږي. ما ته وی 12 مالدار ټول عمر به 12 که بیا به زیاتیږي. وی نه د وخت د موسم سره سره به زیاتیږي، بیا چې څومره د خرچ یا بدله راځي. تاسو خیال را نو ما چیله کړې نه داسې نه چې راپسې راشئ چې مونږ ته چیله وښایه. دا مې دې پورې درته ووایي چې خدای ته چې رجوع شي، خدای ته په خدای قسم چې پوه بم نه یو ښځه ده 3 ورځې لوڼو 4 لوڼه دي او نهره یې تېره کړه. چې نهره یې تېره کړه نو سهار راووته چې ځم بچیه چې څه درته پیدا کړه. ګرځي 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 هېڅ ړکې خیال وکړو چې که ماښام زه تشه لاړم کور ته نو د ما د بچو بړو پړه کوچوي نو د شګو یو پنډوکی پخوا د زړو ښځو به که خیالم کړی پنډوکي په سر ګرځو. اوس خو د ململ لوپټې ګرځئ که نه. پخوا به ښځه هسې چې روانه وم تشه ټوکری به یې په سر وه خو هسې به نه تله ځان به ورته لغړ ښکارېدو. نو دې بوډو ښځو به چاکه راتلې راتلې یا جوار پنډوکی وړی یا غنم وړی یا وږي وړي یا څه دا نو د شګو پنډوکی په سر کو لوڼې ورته دروازه کې ولاړې وې هغې چې ورته وکته نو وی چې یاره شکر دی نن مې مور څه راوړه. چې
چا پندو کې کور کې خو نوړه کې خیالو کو جوز به ملونه وګوري چې شګي دي نو بسړه به اوچوي چا شګي پرانیستی دي پاغي کې لال او جواهرات ټول تاسو خیال راغی د وخت ولی تی تپوس کوي چې چاته دی ویل ولې نه ویل ضمیر اجازت نه راکولو چې د دومره لوی دولتمن بندگان یو مونږ نو مونږ به غریب دولتمن ته ولې وایو تاسو خیال راغی نن چې دا مونږ د خدای په عظیم قهر اخته یو نو مونږ د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره م نیولې ده مؤثر حقیقی پارسیس کې خدای دی او مونږ مؤثر حقیقی پارسیس کې بنده ګڼو تاسو ګورئ نن دا ټول پاکستان په قهر اخته دی کله ممبرانو پسې منډې وایي کله کونسلرانو پسې منډې وایي کله صوبایي ممبر پسې منډې وایي کله قومي ممبر پسې منډې هغه ځان له مخکې د خدای په قهر اخته دی په باندې او په کم سوداګانې کوي دوه ډلې دي صاحبه دغه منډۍ لګېدلې ده د پنجابي غویانو نو قوم په ویر اخته دی په عذاب گرفتار دی سو کوئی زوی میں نہ کریگی سو کوئی لور میں نہ کریگی سو کوئی خزی بدلی میں نہ کیگی سو عظیم قہر دا ملک اخته سار چرا پاسی اور سڑے دا خدای په عظیم قهر گرفتاری رحمان بابا ډیر خویلی ډیر خویلی وی کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض پساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو دا آبادا دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض دا دنیا وی دا ټول احمقان دي چې دانای په دنیا غرض نه کوي اوس مونږ شپه ورځ ډاکټرانو پسې ګرځو پلانې سپیشلیست دی پلانې سپیشلیست دی پلانې سپیشلیست دی اله د سره د مرګ دارو دی اله د سره د مرګ دارو رحمان بابا وی زد رحمان په درد یار کې دسې خوښیم ز رحمان په درد یار کې دسې خوښیم چې می نشته په دوا باندې غرض دا زما بدن کی بیماری چې دا د یار دردونه دي نو د یار په دردونو کې دومره خوشحالم چې دوایی سره مې څه کار نشته او دې سټیج ته به مونږ څنګه رسو دې حد ته به مونږ څنګه رسو دا خو یا رحمان بابا رسېدلی او یا مولانا روم رسېدلی چې شاد باش ای عشق خوش سودای ما شاد ای طبیب جملہ علت های ما وی خوشحال اوسه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې ډېرې ښې سودا زما په خدای قسم ای سودا چې ته رالې نو ته د ټولو مرضونو علاج وګرځېدې او د ټولو مرضونو دارو شوې نو عزیزانو دنیا دارالامتحان دے اور سړی باندې په خپل خپل رنگ کې امتحان دے غریب باندې په غریبی رنگ کې امتحان دے مالدار باندې په مالداری رنگ کې امتحان د دې وجنا الله دې توفیق راکړي چې دولت خدای راکړي او داغه پلار کې خرچ الله دې د هغه ضمیر او نظریه نه وساتي کم دولت بچ مونږ د پاره ګرميږي او زمونږ بدن